أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. او خود آدم علیہ السلام ته نمونه ټول بیا پیش کړ الله پاک دی لرا په فرشتو باندې. فقال انبئوني نو فرمایل چې خبر راکړئ ماته بیا اسماء هؤلاء په نمونه د دې سيزونو باندې ان کنتم صادقین کې چته تاسو رښتینی. رب د مخکې سردار چې مخکې الله رب العالمین د فرشتو سره مشوره وکړه چې انی جاعل فی الارض خلیفه، زه پیدا کوم په ځمکه کې یو خلیفه. وقالوا اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. هغوی سوال وکړو چې یا الله ته پیدا کوي هغه څوک چې هغه به فساد کوي په ځمکه کې وینې به تویوي. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، امن خو ستا پاکي بیانو او تسبیحات وي او سره د حمد نه. نو خدای پاک ورته وویل چې زه په دې خبره باندې ښه پوهیم او تاسو نه یې پوهه. د خلافت دپاره څوک فټ دی؟ نو ګویا کې هغو د حکمت تپوس کړی چې په دې کې څه حکمت دی چې موږ خو عبادت ګزار خلق موجود یو، نو بیا آدم علیه السلام لره ولې خلیفه جوړی؟ نو آدم علیه الله پاک ورته وویل چې زه په دې باندې پوهیم او تاسو نه یې پوهه. علم آدم الاسماء، علم ضمیر چې دی د الله پاک ته راجع دی. وښودل الله پاک آدم علیه السلام ته نومونه ټول. نو د تعلیم علم باندې تعلیم یې ورکړ. د تعلیم نسبت الله پاک ته کېږي، خو لیکن د الله پاک دا نومونه چې دي نومونه نو دا توقیفي دي. دا به هم هغه ورته ویو کوم چې په قرآن او حدیث کې راغلی دی، کوم چې حدیثو کې نه نو هغه ورته موږ نه شو ویلی. د دې وجې نه الله پاک ته څوک معلم نه شي ویلی، معلم استاد وغیره دا نومونه نه شي ویلی څوک. اوس دا آدم علیه السلام ته چې دا نومونه وښودل د دې طریقه څه وه؟ یو قول دا دی چې دا په واسطه د فرشتو سره دا نومونه ورته وښودله، نو دا قول ضعیف دی. دویم قول دا دی چې دا په واسطه د فطرت سره، یعنی دا تعلیم فطري و. لکه د ایله هغه بچي چې څرنګې اوبه ویني هغې ته ودانګي، دا د هغوی په فطرت کې ده. نو د آدم علیه السلام دا فطرت یې هم داسې جوړ کړی و چې هغه ته دا نومونه بس یاد و ورتله ورله. یا دا تعلیم چې و دا په طریقه د وحی سره و، د نورو انبیاو په شانتې. لکه نورو انبیاو له چې تعلیم ورکړی دی په طریقه د وحی باندې، الله پاک آدم علیه السلام نه هم دغه شانتې تعلیم ورکړی. غوره دا ده چې دا بغیر د واسطې نه الله پاک دا تعلیم ورکړی، هېڅ واسطه پکې نه وه. حدیث ته هم دغه شانتې معلومیږي چې نبی علیه السلام فرمایي چې انه نبی مکلم. آدم علیه السلام داسې پیغمبر و چې د هغه سره الله پاک خبرې کړې وې، نو پخپله الله پاک ورته دا تعلیم ورکړی. نو د دې آیت نه د انسان شرافت هغه معلومیږي په علم سره، چې الله پاک انسان ته چې یو شرافت ورکړ دی، عزت یې ورله ورکړ دی، خلیفه یې جوړ کړ دی، هغه د دې وجې نه چې ده له علم ورکړ دی. هر انسان ته به شرافت په علم سره میلاویږي. انسانان هغه جهازونه جوړوي، ګاډي جوړوي، نوي نوي ایجادات کوي، هغه قسمه قسم څیزونه دا جوړوي. دا د دې وجې نه چې د هغو سره علم دی، او د نور مخلوق سره دغسې علم نشته، نو هغو هېڅ قسمه ایجادات دا نشي کولی. دویم شرافت وجه دا ده چې الله رب العالمین د آدم علیه السلام په خپلو لاسو جوړ کړی دی، او نور فرشتي چې دي هغه په کلمه د کون سره پیدا کړي دي. کون باندې شا فیکون، هغه شي موجود شي. دا د حدیث نه معلومیږي. حدیث کې دي چې ملایکو وویل ای الله موږ له جنت راکړي، او دا انسانان چې دي دا خواص هم تا په دې دنیا کې پیدا کړي دي. نو الله پاک وفرمایل لا اجعل من خلقته بیدی کمن قلت له کن فکانه. زه نه ګرځوم هغه څوک چې هغه ما په خپلو لاسو پیدا کړ دی په شان د هغه چا چې هغه ته ما وویل چې شا، نو هغه شو.
نو تاسو هم په کون سره په لفظ د کون سره پیدا کړی هغه په خپل لاس پیدا کړی نو آدم علیه السلام الله پاک په خپل لاس پیدا کړ دې وجه نه شرافت دی دغه پاتې شو حوا علیه السلام د آدم علیه السلام بیبي هغه د څه شي نه پیدا شوې ده څنګه پیدا شوې ده نو قرآن د دې آیت نه معلومیږي چې هغه د آدم علیه السلام نه پیدا شوې ده سورة اعراف کې دا آیت هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها الله هغه ذات ته چې پیدا کړی تاسو یو نفس نه مراد آدم علیه السلام دی وجعل منها زوجها پیدا کړی د هغه نه دغه نفس نه دغه بیبي منها دغه نفس نه پیدا کړل دغه آدم علیه السلام نه پیدا کړل ليسكن إليها د دې لپاره سکون حاصل کی آرام حاصل کی آدم علیه السلام دی ته او بخاری شریف کې حدیث ته نو باغی کې د آدم علیه السلام د حوا ذکر دشتي او د خزي ذکر ده چې خزه چې دا هغه د پختۍ نه پیدا شوی بعض روایت کې غسی پختۍ نه پیدا شوی ده نو حدیث داسې دی چې ابو هريره رضی الله عنه هغه فرمایي چې نبی اسلام او فرمایل چې د خزو سره خسد کوي خیرخواهی د دوی کوي ځکه چې دا خزي چې دی دا د خزه دا د پختۍ نه پیدا شوی ده او په پښتو کې د ټول نه زیاته کاږه پختۍ چې دا هغه لپاسه پختۍ دي نو که تاسو دا نیغوئ نو ماتې به یې کوي او که پرېږدئ نو کږي به رواني پختۍ خو نیغېږي نه که نه پختۍ چې څوک نیغوي او زور پرې کوي ماتېږي به نه او چې پرېږدي نو دا چې غټېږي دا پختۍ نو کږي به نه رواني کږي رواني نو دغه شان دا ښځې دي د دوی سره په اخر کې بیا وایي تاسو د دوی سره ښه سلوک کوئ خیرخواهي کوئ حدیث په اول کې هم دی په اخر کې هم دغه الفاظ دي نو دا ټیک کېږي نه دا ښځې نو د دې حدیث د وجې نه علماو فرمایلي دي چې دا ښځه چې دا خو د بل هېڅ سړي د پختۍ نه ده پیدا شوې دا موږ چې ګرځو راګرځو یا زموږ نه مخکې یا وروستو خلک چې روان دی نو د هغو د پختۍ نه خو ښځه چېرته نه پیدا شوې که نه خو د دې نه مراد د آدم علیه السلام د حوا ده چې دا حوا چې وه دا د آدم علیه السلام د پختۍ نه پیدا شوه خو بل حدیث کې صراحتا دغه شانتې الفاظ شته نو دا خبره بې بنیاده نه ده لکه سهار امیر صاحب چې ما باندې چا اعتراض وکړو چې دا ښځه چې دا ما وویل چې دا ښځه د حوا د آدم علیه السلام د پختۍ نه پیدا شوې ده چې نه داسې خبرې دي هسې دي حدیث بل حدیث دا دی د هغې الفاظ دا دي چې حوا چې دا هغه د آدم علیه السلام د پختۍ نه پیدا شوې ده امام ابن جریر طبري رحمت الله علیه هغه په خپل سند سره روایت کوي دا تفسیر دی د هغه په 15 جلدو کې دی او 10 جزونه دي او دا ټول احادیث راوړل دي د هر آیت تشریح په حدیث سره کوي نو کتاب التفسیر دا کتاب التفسیر یو فن دی او دا ټول د تفسیر د لیکل د ټول حدیث په راجمع کړ دي نو هغه وی چې عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ او نور صحابه کرام هغه فرمایي چې بیا ابلیس الله پاک د جنت ته وویسته او په هغه باندې لعنت ولېږه آدم علیه السلام په جنت کې پرېښوده نو آدم علیه السلام په جنت کې و خو هغه باندې به یره او دا راتله او پریشان او خفه نو د هغه بیبي چې کوم ده هغه پیدا کړه د دې دپاره چې هغه ته سکون او آرام میلاو شي یو ورځ هغه اوده و نو چې کله ویښ شو نو سر ته یو ښځه ناسته وه چې هغه الله پاک د ده د پختۍ نه پیدا کړ وه د دې آدم علیه السلام د پختۍ نه دا اوس صریح الفاظ دي نو آدم علیه السلام ته تپوس وکړو چې ته څوک یې نو هغې وایي زه ښځه یم نو تپوس ته وکړو چې ته ولې پیدا شوې نو هغې وایي زه د دې لپاره چې ته په ما سره آرام او سکون بیا مومې نو فرشتو ورته ووایي آدم علیه السلام ته چې د دې څه نوم دی نو آدم علیه السلام ورته وایي د دې نوم حوا دی وی دا نوم دی ورله ولې کېښودو هغه وایي وی دا ځکه چې دا د حی نه پیدا شوې حی ژوندي ته وایي حوا باندې ژوندی او د ژوندي نه پیدا شوې ځکه چې آدم علیه السلام ژوندی سره د هغه نه پیدا شوې ده نو بیا الله پاک وفرمایل چې ای آدم علیه السلام ته او ستا د بیبي په جنت کې اوسېږئ او په جنت کې چې چېرته ګرځئ نو ګرځئ
تاسو ته اجازه ده ښه خورئ خوراک کوئ. دغه حدیث نه هم دا معلومیږي چې حوا چې کوم ده هغه د آدم علیه السلام د پختۍ نه پیدا شوې ده. آدم چې دی آدم دا عجمی لفظ دی، عبرانی دی یا سوریانی لفظ دی او عربي په دې کې متفق ده دغه ژبې سره. دا ادمتون نه راغستی شوی دی. ادمه چې دا د خاورې له پاسه دا سطحه چې د ځمکې له پاسه سطحه دې ته ویل کېږي. دته ادم ځکه وایي چې د دې ځمکې د له پاسه مخ نه دی پیدا شوی دی. دویم قول پکې دا دی چې دا د ادومت نه دی. ادومت چې دی هغه غنمرنګي ته وایي. نو آدم علیه السلام ته آدم ځکه وایي چې هغه غنمرنګ او دریم قول پکې دا دی چې دا د اعتدامه ده، د اعتدامه په معنا د موافقت سره. نو د آدم معنا دا الف او موافقت، یو ځای کېدل او موافق کېدل او محبت کوله، دا معنا ده. بعضې وایي چې د دې اشتقاق ته ضرورت نشي. دا بعضې نومونه چې دي اکثر پیغمبران نومونه د عجمي دي، د عربۍ نه دي راغستی شوي. د هغې خپلې معنی شته په هغه ژبو کې، او داسې د عربۍ نه موږ هغه نشو پوښتنه کولی. هغه خپلو ژبو کې طریقې دي، لکه اسماعیل علیه السلام دی، ابراهیم علیه السلام، او دا پیغمبران دا ټول عجمي نومونه دي. یا آدم علیه السلام شو، شیس علیه السلام، دا ټول عجمي نومونه دي. نو خپله ژبه د آدم علیه السلام سوریانی و یا عربي وه. قرآن کې د 28 پیغمبرانو ذکر راغل دی، او نور پیغمبران چې دي هغه قرآن او حدیث کې نه دي ذکر شوي. څو پیغمبران دي؟ په یو روایت کې راځي چې دا 8000 پیغمبران دي، په بل روایت کې راځي چې دا 1,40,000 زیات او کم دي، او په بل روایت کې راځي چې دا پیغمبرانو تعداد 2,40,000 زیات او کم دي. 2 لکه دا بیا زیات شو. او قرآن کې چې دا نومونه راغل دي د 28 پیغمبرانو، څه پکې ډبه نوم راغل دي، لکه احمد او محمد صلی الله علیه وسلم، زنون او یونس علیه السلام ته زنون ویل شوی دی قرآن کې. ماهی والا، ماهی تیر کړی په هغه په خېټه کې. یعقوب او اسرائیل، یعقوب علیه السلام لقب اسرائیل، نو اسرائیل لفظ هم راغل دی او یعقوب هم راغل دی. او الیاس ذوالکفل د بعضو په نسبت باندې یو پیغمبر وګڼي، نو الیاس ذوالکفل علیه السلام دا یو پیغمبر دی. نو کوم پیغمبران چې په قرآن کې راغلي دي نو د هغو ډېره غټه مرتبه ده، هغو باندې عجیب حالات راغل دي، د هغې د وجې نه الله پاک په قرآن کې ذکر کړي دي. جلیل القدر پیغمبران دي. کوم چې قرآن کې نه دي راغلي هغه هم غټه مرتبه ده د هغو، لیکن د دوی نه لږ کم دي. نو الله پاک آدم علیه السلام ته نومونه وښودل ټوله. نو دا څه نومونه وو چې الله پاک ورته وښودله؟ نو بعضې وایي چې د دې نه مراد د الله پاک نومونه دي، چې الله پاک ورته خپل نومونه وښودل. خو دا قول غوره نه دی، ځکه چې د الله پاک نومونه خو فرشتو ته هم معلوم وو. دویم قول دا دی چې د فرشتو نومونه ورته وښودله، دا فلانی دی، دا فلانی دی، خو په دې باندې دلیل نشته. دریم قول دا دی چې دا آدم علیه السلام د اولاد نومونه ورته وښودله، زما په اولاد کې به دغه کسان وي، او اولانه دغه علم الله پاک ورکړه. او څلورم قول دا دی چې د ټولو څیزونو نومونه ورته وښودلي، هغه که علمي دي او که سفلي دي، که بره او که ښکته او که د هغې تعلق د جوهر سره او که د عرض سره، دا ټول لا حدیث کې هم دغه شانتې راځي. وعلمک اسماء کل شیء، د شفاعت په حدیث کې بخاري کې راغلی دی، او وښودل تا ته نومونه د هر شي نومونه تا ته ښودلي آدم علیه السلام ته یې. او کلها چې دی دا عرفي کل دی، په عرف کې چې کوم ټول یې هغه دی، حقیقي کلو نه دی چې دا هر شی چې و هغه یې ورته ښودلی. د دې مثال داسې لکه د بلقیس په باره کې چې راغلی دی چې واوتیت من کل شی، هغې ته ورکړی شوی هر شی. نو هر شی هغې ته ورکړی شوی، هر شی خو په هغې کې نارینتوب هم دی، نارینه او ښځه وه، او په هغې کې د سلیمان اسلام بادشاهي هم وه. نو ولې هغې د سلیمان اسلام بادشاهي ورکړی شوی وه؟ نه ورکړی شوی. پیغمبري هم ده، نو هغه پیغمبره وه، هر شی نه ورکړی شوی، خو چې په هغه وخت کې د څه شي ضرورت و نو هغه ورکړی. نو آدم علیه السلام ته چې کوم څیزونو ضرورت و هغه ورته الله پاک وښودله، ژبه یې ورته زده کړه، عربي یا سوریاني، او د دغه څیزونو فایدې ورته وښودلې. یو په دې کې دا شی دی، لکه دا اوبه دي په عربۍ کې ورته ماء وایي، د دې دا فایده ده
دا خوراک دی د دې دا فایده ده دا ښځه ده دا سړی دی عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې حتی القصعة والقصيعة تر دې چې کاسه او سامسۍ دا ورته وښودل چې دا څیزونه دي د اسماء نه مراد چې کوم دی علم آدم الاسماء الله پاک وښودل آدم علیه السلام ته نومونه یا نومونه د مسمیاتو د کوم څیزونو چې څیزونه یې د هغې نومونه دا شی دی نوم یې لاس دی دا سر دی او دا دی یو شی او دا نوم یې کتاب دی دا ټول یې ورته وښودله او بیا یې دغه څیزونه چې کوم دی هغه په فرشتو باندې پیش کړه هغه څیزونه یې پیش کړه نومونه نه وي دا څه شی دا یې ورته وښود دا څه شی دی هغه له نوم نه ورته آدم علیه السلام دا څه شی دی هغه دا کتاب دی دا څه دی هغه دا سر دی سامسۍ کټوۍ دا ورته وښودله هغه څیزونه ورته وښودله دا څه شی دی هغه دا کټوۍ ده دا سامسۍ ده دا نوم یې نه پیش کړی هغه څیزونه یې پیش کړه په فرشتو باندې او بیا یې تپوس کوه چې د دې نوم څه دی هغه به ورته هغه نوم ووایي نو الله پاک دې فرشتو ته ووایي چې انبئوني باسماء هؤلاء د دې څیزونو نومونه ما ته وښایه نو دا خطاب د تعجیز دی خطاب د امتحان دی هغه عاجزه و فرشتې د دې نه او له دا نومونه نه وتله امتحان په طور باندې ورته ووایي ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتینې نو صدق چې کوم دی هغه په مقابله د کذب کې راځي که دروغ نه وایې رښتیا وایې لکه تاسو مخکې دا خبره کړې وه چې لا یخلق ربنا خلقا اکرم علیه منا ولا اعلم منا الله پاک به زموږ نه عزتمن مخلوق او زموږ نه پوهه مخلوق بل څوک نه پیدا کوي نو که په دې خبره کې تاسو رښتینې نو اوس دا نومونه موږ ته وښایه چې تاسو خلیفه کړو نو هغو کې دا اهلیت نه و آدم علیه السلام په یو طریقه باندې پیدا کړی او فرشتي په بله طریقه پیدا کړي آدم علیه السلام ځان یو مزاج دی د هغه ځانه طبیعت دی د انسانانو د فرشتو ځانه د فرشتو ډېرو کارونو ته ضرورت نه پېښېږي هغه خلیفه نشي جوړېدی او انسانان چې کوم دي هغوی له الله پاک داسې مزاج ورکړ دی هغه ډېر کارونه هغو ته پېښېږي او د بل په کار باندې پوهېږي فرشتي خو په لوږه نه پوهېږي په تنده باندې نه پوهېږي نکاح ته ضرورت نشته او سختی او مشکلات او د دې خبر نه دي خبره نو که خلیفه جوړ شوی نو د خلکو نو عام مخلوق فیصلې به څنګه کولې آدم علیه السلام خو دغه خواص پکې الله پاک پیدا کړي نو ځکه وي یا ابو حیان وایي چې صادق په معنا چې کوم دی د مصیب سره دی که تاسو حق ته رسېدلي خطا شوي نه د خپله خبره کې نو بیا ماله خبر راکړئ چې دا څه نومونه دي اوس دا سوال دی چې ملایک ولې د دې څیزونو په بیانولو باندې قادر نه شو او دوله دا تعلیم الله پاک ولې نه ورکاو نو د هغې نه جواب دا دی چې الله رب العزت دا انسان په یو شکل کې پیدا کړی او د هغه یو شانې فطرت و او فرشتو له بل فطرت او بل شکل ورکړی نو انسانانو ته د دغه څیزونو ضرورت و هغو په دغه باندې پوهېده نومونه وله هم ورتله او فرشتو ته د هغه خبرو ضرورت نه و هغو نه پوهېده فرشتي اوس څه خبر دی چې دا خوراک سړی وخوري دا معدې ته لاړ شي هغه به څه اثر کوي او دا خوراک او څښاک چې کوم دی په کار دی که نه دی ځکه هغو ته ضرورت نشي که نه نه هغو کې الله پاک دغه اهلیت هم پیدا کړی بیا هم دا چې د دنیا د نظام د چلولو لپاره د علم چې کوم دی دا ډېر اهم او ضروري دی نه هغو ته الله پاک دا ښودله چې علم ګورئ د دې آدم علیه السلام سره زیات دی ستاسو سره ډېر علم نشته بیا که څوک دا سوال وکړي چې د ملایکو په فطرت کې باید دا استعداد پیدا کړی و که نه هغو ته به یې دا نومونه ښودلي دا نومونه خو خدای پاک دی دغه ته وښودله آدم علیه السلام ته نو فرشتو ته به یې ښودلي وو چې هغو پوه شو نو شاپور شیخ صاحب رحمت الله علیه هغه به ووایي دغه تپوس بیا ته لاړ شه د الله نه وکړه چې تا ولې چې فرشتو ته دا نومونه نه ښودله او آدم علیه السلام ته یې ښودلي وه د دغې نه موږ نه یو خبره جواب دا دی چې وربک یخلق ما یشاء ویختار کنه الله پاک چې څه وغواړي هغه پیدا کوي او چې څه یې خوښه شي هغه شي کار کوي د خدای نه څوک تپوس نشي کولی نو موږ اوس د دغه نه یو خبر آدم علیه السلام د خلافت دپاره فټ و جو هغه نومونه ورته وښودله او دا فرشتي فټ نه وي جو هغو ته یې ونه ښودله اوس که دغسې یو سړی اعتراض کوي چې د دې فرشتو نه به جو انسان جوړ کړی و که نه لکه کافر ووایي چې موږ ته چې دا انسان راځي
پیغمبر نو دا فرشته ولې نه راځي؟ داسې فالتو سوالونه دي. دا خو خدای پاک جدا جدا مخلوق پیدا کړی دا هر یو ځانه جدا خواص دي او آثار دي د هغو د طبیعتونه مزاجونه دي. نو انسان ځانه جدا مخلوق دی، فرشتې ځانه جدا مخلوق دی. دا جدا مخلوق الله پاک پیدا کړی. نو که اوس یو سړی اعتراض کوي چې الله پاک په جدا فرشتې به نه پیدا کولی یا د دې فرشتونو به دا انسان جوړ کړو، نو دا خو د خدای کار دی چې هغه جدا جدا مخلوق پیدا کړی دی. دغه موږ نه خبر. وعلم آدم الاسماء كلها ويخود آدم علیه السلام ته نمونه ټول ثم عرضهم بیا پیش کړه دې لره على الملائکة په فرشتو باندې فقال انبئوني باسماء هؤلاء. الله پاک وی چې مال خبر راکړي په نمونه د دې سيزونو باندې ان کنتم صادقین کې چې تاسو رښتینی.